بعض مفسرین ویلي دي وی په تندي ذکر واچو چې د اسماعیل علیه السلام ورته وویل وی بابا کو داسې مې حلالۍ نو هسې نه چې زما مخ او زما سترګې ویني ترس را باندې راشي ستا پړ مخ مې راتاو که چې مخ مې نه چې دا چاړه ښه تیزه وچلی نو چې کله په تندي باندې راتاو که نه او ابراهیم علیه السلام سترګې وتړلې هسې نه بیا هم بچی دی زه یې په مرۍ چړه راکاږم او کوم بچی دی چې د الله نه په ډېرو دعاګانو غوښتی شوی دی زه ستا مخ ته ګورم هسې نه چې د الله حکم جاري نه کړمه د ابراهیم علیه السلام چې سترګې وتړلې نو اسماعیل علیه السلام ورته آواز وکړو چې ابراهیم علیه السلام دا چاړه د اسماعیل علیه السلام په مرۍ کېښوده که نه وی بابا صبر چاړه مه چلوه چاړه ښه بچیه ولې اوس خو دې راته وي چې څه کوې هغه وکوه او اوس انکاري شوي چې چاړه مه چلوه نه بابا دا نه واما زما لاس خپې پرانځه پرانځه ولې پرانځمه ځکه پرانځه بیا به خلک وایي چې د پیغمبر خپل زوی لالو نو تړلی و ځان ته یې تړلی و بابا لاس خپې مې پرانځه چې په تاریخ کې دا یادېږي چې اسماعیل په خپله سریښی و بابا او لاس خپې مې پرانځه او خیر دی چې حلال مې که ته رانه سیټ ته شه چې زه بیا خپې لاس ښه وټکوم چې سا ورکمه الله دا ګوره ډېر عجیبه منظر دی ښه دا د خولې ویل الفاظ نه دي دا څه قصه نه ده دا چې زه تاسو ته کیسه بیانوم دا د قرآن او حدیث نه ثابت دا یو منظر تیر شوی دی دا نن چې مونږ قرباني کو دا د هغې پس منظر درته لږ بیانومه الله چې لاس خپې پرانځل ابراهیم علیه السلام چړه راواغسته او چې چړه د اسماعیل علیه السلام په مرۍ کېښوده زور یې کو د الله اکبر چغه یې کړه خو چړه وسول نه کوي ابراهیم علیه السلام حیران شو د الله حکم پاتې کېږي چړه یې بیا تېره کړه بیا چې د اسماعیل علیه السلام په مرۍ کېښوده او چغه یې کړه د الله اکبر خو چاړه و چې زه غوسول الله چړې ته د الله د طرف نه حکم شوی و چړې کو زما د اسماعیل د یو ویښته ځای کو زما ذمهواره یې ته ګورې زما د اسماعیل کو د یو ویښته ځای کو ابراهیم علیه السلام چړې ته ولې غوسول نه کوي ولې زما نه د الله حکم پاتې کوي چړه ورته په زبان حال سره وایي ابراهیمه ته ما ورته غورځېدلی وي ورته الله یو ځل ویلي و چې وره ګورې زما ابراهیم ته څه ونه وایي ما ته 100 ځله حکم وشو چې زما د اسماعیل ویښته غوس نه کړي زه څنګه غوسول وکړم الله چې ابراهیم علیه السلام ډېر خفه شو که نه چې زما نه خو د الله حکم پاتې شو نه کېږي څه وکړمه او چړه یې اوچته کړه او په زور سره راخوشې کړه وی الله اکبر او چې خړ شو